جوابیان و رفع الیدین حرام دی، گناه کبیره ده، حتی د کفر خطر دی. تعصب نکوم، دلیل درته وایم. جوابیان و رفع الیدین شابشي گناه ده، حرام دی او د کفر خطر ده. تا ته من دا په چلن سره وایو چې ای گاډری، ای احمقه، ای جاهله، د نن ورځې د 1441 هجري نه مخکې یو حنفي وښایه چې هغه دا قول کلی چې د امامانو رفع الیدین په دې کې اجر او ثواب دی، د وهابیانو رفع الیدین دې کې ګناه کبیره ده او حرام دی او حتی چې د کفر خطره ده پکې. امام ابو حنیفه او امام مالک که ثواب ډبل اجر دی او که خطا یو اجر دی. امام شافعی او امام احمد که ثواب ډبل اجر دی او که خطا یو اجر دی. مقلدین هم داسې دي. دوی چې کوم احناف دي اکابرین، نو هغه یو قسم خبرې کوي او دلته رحیم الله احمق جاهل گاډری رافاسی او بل قسم خبرې کوي. او دیو مشرانو د امامانو سره په رفع الیدین کې اختلاف دی او دا مسله ډېره لرې بولې ده، حتی چې دا قول دی وکړی دی چې په دې امامانو پسې مونځ نه کېږي د رفع الیدین د وجې نه، او دا من د ځان نه وایو. زما لاس کې دا هدایت ده چې دوی ورته وایي ان الهدایت کالقرآن، هدایت د قرآن کریم په شان ده وایي. زما لاس کې هدایت او د دې اول جلد 151 صفحه ده، 151 صفحه ده. په دې باندې عبدالحی لکنوي صاحب حاشیه خېجولې ده، 151 صفحه او د دې 8 نمبر حاشیه. پاکې عبدالحی لکنوي صاحب لیکي وایي وقال ابو اليسر حنفي فرمایي اقتداء الحنفي بشافعي المذهب غير جائز، وی اقتداء د حنفي سړي په شافعي مذهبي بس جائز نه ده. یو طرف ته وی د امامانو رفع الیدین چې دي هغه کې اجر او ثواب دی، او بل طرف ته مشران یې سوی د احمق گاډری مشران هغه وی اقتداء د حنفي په شافعي مذهبي بس جائز نه ده. دلیل څه دی؟ وی دلیل دا چې مکحول نصفی خپل کتاب اکی نقل کړی دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه نقل کړی دي. اقول لا ان من رفع يديه عند الركوع وعند رفع الراس منه تفسد صلاته. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې ان من رفع يديه یقینا هغه څوک چې رفع الیدین کوي. رحم الله گاډری احمقه جاهله، ته من پیژنې، من د الفاظ عامه نه دی. ستا مشران وایي چې هر هغه څوک چې رفع الیدین کوي چې رکوع ته ښکته کېږي او د رکوع نه سر پورته کوي تفسد صلاتو، د هغه انسان مونځ فاسدېږي، دا مونځ یې نه کېږي، دا فاسد مونځ دی. ګوره من استعمال کړی او من لفظ چې دی د الفاظ عامه نه دی، عام لفظ عام. که هغه شافعي مذهب دی رفع الیدین کوي، که حنبلي مذهب دی، که وهابي دی چې رفع الیدین کوي، د ټول یو حکم دی. او تر فاسې وایي چې د وهابیانو رفع الیدین او ګناه کبیره ده او حرام دی، حتی چې د کفر خطره ده پکې. دا د خپل جهالت ته وجه نه ویلي، د خپل کور د کتابونو نه خبر نه. ستا احناف، ستا اکابرین د ابو اليسر په شان احناف هغه وایي، امام ابو حنیفه رحمه الله په خپله وایي چې څوک هم رفع الیدین کوي چې کله رکوع ته ښکته کېږي او د رکوع نه پورته کېږي مونځ یې فاسد دی. دا مونځ حق په هر ځای کې بیان کړه، د دعوت حق په هر ځای کې عیان کړه. الحمد لله الذي زين صلاة العبد برفع الأيدي تكميلا للخشوع عند الافتتاح وحين يركع ويرفع من الركوع، وكذا القيام من الركعتين بكمال السكون والخضوع. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. محترمو سامعینو مسلمانانو، په عصر حاضر کې د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو مقابله کوونکی انسان او د قرآن کریم په آیاتونو پسې او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو پسې یو استهزاء کوونکی او مسخرې کوونکی انسان فنوم د رحیم الله حقانی چې مشهور دی، فرحیم الله گاډری سره
هغه د نبی صلی الله علیه وسلم یو مظلوم سنت پاغه پسې استهزاء کړی د چاغه د مسأله رفع الیدین فی الصلاه فمانځ کې رفع الیدین کول چې دا د من زینت ته او د نبی صلی الله علیه وسلم یو طریقه د سنت دی رحم الله گاډری جاهل احمق د نبی صلی الله علیه وسلم په دې سنت طریقه پسې ډیره استهزاء کړې ده او هغه په دغه یو ویډیو کلیپ یې دفاع کې دا ویلي دي چې د امامانو رفع الیدین وای دا که خطای نو یو اجر دی او که چرې حق ته رسېدلی نو دوه اجرې دي او د هغې مقلدین هم دغه رنګې دي که امامان خطا شوي دی په خطا عمل کوي یو اجر ورته میلاویږي او که چرې امامان حق ته رسېدلي او دا مقلدین په دغه حق باندې عمل کوي وای دیو ته دوه اجر میلاویږي او د وهابیانو د رفع الیدین څه حکم دی نو د وهابیانو رفع الیدین وای دا حرام دی او ګناه کبیره ده حتی چې د کفر خطر ده پکې نعوذ بالله زما محترمو مسلمانانو سامعینو رحم الله احمق جاهل گاډری چې دا کومه خبره کړې ده نو دا چې د بدیهی نه چې اجلاد بدیهیات یو دلیل له او اظهر من الشمس یو دلیل له رضی رحم الله احمق گاډری په جهالت باندې دا غي وډه ده چې دوی چې کوم احناف دي اکابرین نو هغه یو قسم خبره کوي او دلته رحم الله احمق جاهل گاډری را فاسي او بل قسم خبره کوي دیو مشرانو د امامانو سره رفع الیدین کې اختلاف ته او دا مسله ډېره لري بولې ده حتی چې دا قول دی وکړی دی چې په دې امامانو پسې مونږ نه کېږي د رفع الیدین د وجې نه او دا من د ځان نه وایو زما لاس کې دا هدایت ده چې دوی ورته وایي ان الهدایت کالقرآن هدایت د قرآن کریم په شان ده وایي زما لاس کې هدایت او د دې اول جلد 151 صفحه ده 151 صفحه ده په دې باندې عبدالحی لکنوی صاحب حاشیه خېجولې ده 151 صفحه ور دې اتم نمبر حاشیه پاک عبدالحی لکنوی صاحب لیکي وایي وقال ابو اليسر حنفی فرمای اقتداء الحنفي بشافعي المذهب غير جائز وي اقتداء د حنفي سړي په شافعي مذهب بس جائز نه ده یو طرف ته وي د امامانو رفع الیدین چې دي هغه کې اجر او ثواب دي او بل طرف ته مشران سوي د احمق گاډری مشران هغه وي اقتداء د حنفي په شافعي مذهب بس جائز نه ده دلیل څه دی وي دلیل دار چې مکحول نصفی خپل کتاب اکی نقل کړی دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله نه نقل کړی دی اقول لاره ان من رفع يديه عند الركوع وعند رفع الراس منه تفسد صلاته امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې ان من رفع يديه یقینا هغه څوک چې رفع الیدین کوي رحم الله گاډری احمقه جاهله تمن پیجن من د الفاظ عامه نه دي ستا مشران وایي هر هغه څوک چې رفع الیدین کوي چې رکوع ته کده کېږي د رکوع نه سر پورته کوي تفسد صلاتو دغه انسان مون پاسیتېږي دا مونځ نه کېږي دا فاسد مونږ دی وګوره من استعمال کله من لپس چې د الفاظ عامه نه دی عام لپس دی عام که شافعي مذهب دی رفع الیدین کوي که حنبلي مذهب دی که وهابي دی چې رفع الیدین کوي د ټول یو حکم دی او تر فاسي وایي چې د وهابیانو رفع الیدین او ګناه کبیره ده او حرام دی حتی چې د کفر خطر ده پکې دا د خپل جهالت ته وجنه ویلي د خپل کور د کتابونو نه خبر نه ستا احناف ستا اکابرین د ابو اليسر په شان احناف هغه وی امام ابو حنیفه رحم الله په خپل وی چې څوک هم رفع الیدین کوي چې کله رکوع ته کته کېږي د رکوع نه پورته کېږي مونځ فاسد دی دا مونځ نه کېږي ولې نه کېږي وی وجعل ذلك عملا كثيرا فصلاتهم فاسده عندنا فلا يصح الاقتداء بهم وی ځکه چې دا رفع الیدین دا عمل کثیر ګرځول شوی دی نو د دې مونږ چې زمون په نسبت باندې فاسد دی نو په دې بس اقتداء صحیح نه ده په دې کې د وهابیان یا د کدا امامان یا دی دلته اختلاف د امامان سره روان دی استاد اکابرین او احناف په نسبت په امام شافعی رحم الله پسې او د اغب مقلدین پسې مون درست نه دی دا مون صحیح نه دی دا مون فاسد دی ولی اغب مانځ کې رفع الیدین کوي تر پاسه دا خبره د کم ځای نه کړی دا تا ته من دا په چلن سره وایو
چې اے گاډری، اے احمقه، اے جاهله، د نن ورځې د 1441 هجري نه مخکې یو حنفي وښایا چې هغه دا قول کلی چې د امامانو رفع الیدین په دې کې اجر او ثواب دی، د وهابیانو رفع الیدین دې کې ګناه کبیره ده او حرام دی، او حتی چې د کفر خطر ده پکې. ستا مشران هغه تمیز د وهابي او د شافعي او د حنبلي نه کوي، و څوک چې رفع الیدین کوي د هغوی مون باطل دی، مون پسې نه کېږي. او ته نن راپاسې په دې کې فرق کې ستا په نس خو ستا د امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې د امام شافعي رحمه الله د مذهب والا مون د سره کېږي نه، فاسد دی. او تر خپل جهالت د وجې نه د خپلې مردارې ګېډ نه چې د بکواسات روباسې خلکو ته لګیا وایي ورته. دویمه خبره چې کومه تا دا کړې ده چې د وهابیانو رفع الیدین دا ګناه کبیره ده او حرام ده، حتی چې د کفر خطر ده پکې. نو من ستانه تپوس کوم د وهابیانو رفع الیدین والله بالله ثم الله دا په احادیثو باندې عمل دی، د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې عمل دی. ولی دا ستا مشرانو لیکلي دي، لکه دا زما لاس کې حجة الله البالغه دې دویم جل او صفحه 10 نمبر صفحه ده. شاه ولی الله محدث الدهلوي رحمه الله فرمایي والذي يرفع احب ممن لا يرفع، وی هغه انسان چې په مانځه کې رفع الیدین کوي، وی دا ماته محبوب ده د هغه انسان نه چې په مانځه کې رفع الیدین نه کوي. ولی وی فان احاديث الرفع اكثر واثبت، ځکه احادیث رفع الیدین دا اکثر دي او اثبت دي. دا د حدیث خبره کوي او کدا د امامانو خبره کوي. ستا مشران لیکي چې رفع الیدین په احادیثو کې راغلي دي، ستا نعوذ بالله ستا عقیده دا جوړه شوې ده، ته دا نظریه لري چې یو کس پر رفع الیدین باندې عمل کوي، د نبی صلی الله علیه وسلم په دې اکثر او اثبت احادیث باندې عمل کوي، دا سړی چې دی په ګناه کبیره کې مبتلا دی، او دا سړی چې دی په حرامو کې مبتلا دی، او دې سړی چې دی په کفر کې خطر ده. موږ به درته دا ووایو چې ستا دا عقیده ده، ستا دا نظریه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام د الله د پیغمبر هغه صحابه کرام چې دغه باره کې الله رب العالمین فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنهم، هغه صحابه کرام ستا په نسبانی په ګناه کبیره کې مبتلا او په حرامو کې مبتلا او حتی چې د کفر خطر وبکي. ولی ځکه هغه ټول چې رفع الیدین کول هم او د رفع الیدین عقیده هم لرله. لکه دا چا ویلي دي د زمالاس کې سنن الکبرى د امام بیهقی رحمه الله د دویم جلد د 75 صفحه ده. هغه چې سندن یو حدیث نقل کوي، هغه وی اخبرنا محمد بن عبد الله حدثني محمد بن صالح حدثنا يعقوب بن يوسف حدثنا الحسن بن عيسى انبأنا ابن المبارك انبأنا عبد الملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير انه سئل عن رفع اليدين في الصلاه. سعيد بن جبير رضي الله تعالی عنه د رفع الیدین چې په منځ کې څوک رفع الیدین کې دې باره کې د پوښتنه وکړه شو، دې باره کې د تپوس وکړه شو. سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه له څه جواب ورکړي؟ هغه ورته ویل فقال هو شيء يزين به الرجل صلاته. سعید بن جبیر رضی الله عنه ته وی دا یو شی دی چې انسان یو سړی چې په دې سره خپل منځ ښایسته کوي. وکانه اصحاب رسول الله او ټول صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم يرفعون في الافتتاح وعند الركوع واذا رفعوا رؤوسهم، چې هغه به رفع الیدین کول کله به رکوع ته کته کېدل، کله به د رکوع نه پورته کېدل. نو ای احمقه، ای گاډری، ای جاهله، منستانه دا تپوس کو چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو چې رفع الیدین کول د هغې څه حکم دی؟ هغې د کوم امام د متابعت ته وجنه د کوم امام تقلید یې کاو چې هغې چې د اوس په رسا باندې روان شي یو اجر یا دوه اجرو ته میلاو شوي دي که نه؟ هغې په نبی صلی الله علیه وسلم په سروانو رفع الیدین یې کړي دي. نو ستانه من دا تپوس کوم چې صحابه کرام خو دې په ګناه کبیره کې مبتلا کړه، په حرامو کې دې مبتلا کړه، د کفر خطرې ته دې ورسول. نو نبی صلی الله علیه وسلم باره کې د څه خیال دی چې د الله پیغمبر هم په ګناه کبیره کې مبتلا او نعوذ بالله، هغه هم په حرامو کې مبتلا او نعوذ بالله، د هغه هم په کفر کې خطره وه. زما محترمو سامعینو مسلمانانو، څوک چې دا خبرې اوري، څوک چې دا پیغام اوري، والله چې د دې جاهل
جاهلانو ګاډریانو د براءت اعلان وکي د دې خو خپل بچی ملګي د عقیده خرابوي د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث ول بدګماني پیدا کوي چې هغه په ګناي کبیره کې مبتلا او هغه په حرامو کې مبتلا او د هغه په کفر کې خطر پکې ده هغه چې د کفر کې خطر پکې و دنه سبل لا تاسو کومه چې صحیح احادیث دومره بدیهی او دلیل ته خیم دومره صحیح حدیث چې پای کې دا راغلی حدیث ابو حمید الساعدی رضی الله تعالی عنهم چې هغه یو کله حدیث ته هغه ډیرو محدثینو نقل کړی دی لکه امام ابن حبان رحمه الله امام بخاری مولا په جزء رفع الیدین کې امام ابو داود رحمه الله په خپل سنن کې امام ابن ماجه رحمه الله په خپل سنن کې امام بیهقی رحمه الله امام بغوی رحمه الله ډیرو محدثینو نقل کړی دی چې ابو حمید الساعدی رضی الله عنهم د نبی صلی الله علیه وسلم لس صحابه کرام ناس کشران پکشتا مشران پکشتا غټور توي انا اعلمکم ابو حمید الساعدی رضی الله عنه صحابه کرام ته سوي هغه توي انا اعلمکم بصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم وزتا صد الله د پیغمبر من خایمه چې کله ول من شروع کوي نو پای کې چې د کله رکوع ته رسیږي رفع الیدین وای نبی السلام کول کله چې د رکوع نه پورته کېدو رفع الیدین به کول تر دې پورې چې کله به د 2 رکعات نه 3 رکعات ته پورته کېدو رفع الیدین به کول هغه ټول صحابه کرام ته سوي وای صدقت هکذا کان یصلی النبی صلی الله علیه وسلم وای تارشتیا ویل د نبی صلی الله علیه وسلم د منظم دا طریقه وا چې کله به رکوع ته کده کېدو رفع الیدین به کول چې کله به د رکوع نه پورته کېدو رفع الیدین به کول کله چې ور 2 رکعات نه 3 رکعات ته پورته کېدو رفع الیدین به کول نو زستانه تاسو کوم چې دغه ابو حمید الساعدی رضی الله تعالی عنہ خلق ولی په ګناي کبیره کې مبتلا کول خلق ولی چې په حرام خوري کې مبتلا کول خلق ولی د کفر خطرې ته رسول دینه توبه وباسه الله رب العالمین تر دینه انابت توکا الله رب العالمین تر جوګ چې الله تر دې خبر چې د عفو وکړي الله رب العالمین ته معفو وکړي بل دلیل اورم صحیح حدیث ته ډیرو محدثینو نقل کړی دی لکه امام بیهقی رحمه الله په خپل سنن کې نقل کړی دی نور محدثینو نقل کړی صحیح حدیث ته عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنه حدیث ته دغه راوی دی امام بیهقی رحمه الله استندن نقل کوي غوي اخبرنا ابو عبد الله حدثنا ابو عبد الله او بیل سرکی عبد الله السفار الزاهد املاه من اصل کتاب اغوي ابو اسماعیل السلمی صلیت خلف ابي النعمان محمد وامام ذکر رسد ابو النعمان نام چې هغه محمد بن الفضل له فرفع يديه حين افتتح السلام هغه چې در په لدین وکړه کله چې مون شروع کاو وحين ركع وحين رفع راسه من الركوع کله چې رکوع کولم رفع لدین وکړه کله چې رکوع نه سر پورته کاوم رفع لدین وکړم وی فسالته عن ذلك محمد بن الفضل وی ماته ته پوسو دی رفع لدین بارک چې دا دی ولې وکړه وی فقال غرت ویل صلیت خلف حماد بن زید امام ذکر رسد حماد بن زید نا فرفع يديه حماد بن زيد چې رفع اليدين وکړه حين افتتح الصلاه کله چې من شروع کاو و اذا ركع و اذا رفع راسه من الركوع کله چې رکوع کولم رفع اليدين وکړل کله چې د رکوع نه سر پورته کاوم رفع اليدين وکړل و فسالته عن ذلك و ما د حماد بن زيد نه تاسو کوم چې د رفع اليدين دی ولې وکړه و فقال اغويل صليت خلف ايوب و ما منسكل ورستد ايوب سختياني رحمه الله فكان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع ایوب سختیانی رحمه الله هغه چې وکلا مانځه ته ودرېو تکبیر تحریما الله اکبر به وایو نور رفع الیدین به کول کله چې به رکوع کوله کله چې به د رکوع نه سر پر تکاو نور رفع الیدین به کول وای فسالته دغه حماد بن زید فرمای وای ما د ایوب السختیانی رحمه الله نه تاسو کوم دې بارکه چې دا دی ولې وکړو وای فقال غویل رايت عطاء ابن ابي رباح مع عطاء ابن ابي رباح رحمه الله ولدم چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد مشهور تابعی دی ويرفع يديه عطاء رحمه الله برفع اليدين کول اذا افتتح الصلاه کله چې به شروع کول د مانځو و اذا ركع و اذا رفع راسه من الركوع کله چې به رکوع کول کله چې به سر پورته کاو د رکوع نه رفع اليدين به کول و فسالته و ما دغه عطاء رحمه الله نه تاسو کو فقال غوي چې صليت خلف عبد الله بن الزبير و ما رسد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه منذكم فكان يرفع يديه ويغبر في اليدين
و چې رفع الیدین به کول اذا افتتح الصلاه کله چې به شروع کول د مانځه و اذا رکع و اذا رفع راسه من الركوع او کله چې به رکوع کول او کله چې به سر پورته کاو د رکوع نه وای فسالته مار د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ته پوسو چې دا دی ولې وکړم وای فقال عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ویل صلیت خلف ابي بکر الصدیق وای ما منذ کرس د ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه فكان يرفع يديه ابو بکر صدیق رضی الله عنه و چې رفع الیدین به کول اذا افتتح الصلاه کله چې به شروع کول د مانځه و اذا ركع و اذا رفع راسه من الركوع کله چې به رکوع کول کله چې به سر پورته کاو د رکوع نه وقال ابو بکر او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما منځ کړو ورسته د نبی صلی الله علیه وسلم نه فكان يرفع يديه و د الله پیغمبر چې رفع الیدین به کول اذا افتتح الصلاه کله چې به شروع کول د مانځه و اذا ركع کله چې به رکوع کول و اذا رفع راسه من الركوع کله چې به سر خپل پورته کاو د رکوع نه نو ای احمقه ای گاډری ای جاهل زستانه د تپوس کوم چې د دومره کوله بدیهی دلیل دی چې د الله پیغمبر ته رسیدلې دی نو ستانه د تپوس کوم د الله پیغمبر په دې ګناه کبیره کې مبتلا او کنه مبتلا په دې حرامو کې مبتلا او مبتلا نو او په دې کبر خطر ته رسیدلې او کنه و ته رسیدلې زما محترم سامعين مسلمانانو دې مبتدعين نه دې گاډرینو نه دې جاهلانو براءت تو کوي دې سره چې دې مصاحبتم پرېږدي دې سره بلګتیام پرېږدي د الله رب العالمین د رضا لپاره سره نفرت شروع کوي د تاسو عقیده خرابوي د تاسو د اعمالو نه منع کوي د په قران کریم پس استهزاء کوي د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو پس استهزاء کوي یو ورځ را روانه ده والله بالله ثم الله چې الله رب العالمین به د دې باندې رانیسي او که تاسو چې د یو اتباع شروع کړو به روان شي تاسو الله په دې باندې رانیسي الله رب العالمین دې موږ تاسو د باطلو د هر قسم شرورونه د باطلو د هر قسم دجل او تلبیس نه په امن کې کی واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات تل د حق وینکړي داس شیخان می خوښ دي د هر باطل په خلاف د غاز مریان می خوښ دي د هر باطل په خلاف